1950 کې موږ لاړو پوره کمیټي لاړو او دې هغه بریفینګ مو واورېد ظاهره خبره ده چې نورو ملکونو سره به هم دغه شان رابطه کړې او نور نفوذ به هم تلي چې دوی خو د خپل نوي ویژن باندې د دنیا خبره کوي په دې په وخت کې دغه څه فري اکانومي زونز هلته جوړ کړي وو چې بیجینګ و شنګهای و شنجن و دې سبا ځایونه نو چې موږ هلته دې هغه ټولې خبرې واورېدلې نو دوی سرمایه کارۍ اپورچونیټیز دنیا خلکو ته ورکړل او شخصي ملکیت شخصي تجارت دا ظاهره خبره ده چې فلیکسیبیلیټي وایي دوی هغه خپل نظریې کې چې خلکو ته مواقع ورکړي چې موږ دې په خبره باندې ځان پوه کړ نو موږ ورته شپږو دلایل کېښودل چې که تاسو فري اکانومي زون جوړوئ او د هغې ځای نه تاسو خلکو ته سرمایه کارۍ موقع ورکوئ او د چین نه بهر تجارت لارې ازادوئ نو بیا تاسو اروم چې دغه هم فري اکانومي زون کې شي او هغې سره به دا وي چې که ته بحیر عرب ته رسې او ته د جاپان په سمندر باندې رسې نو دا تقریبا 12,000 کیلومتره لار به وي سمندري رفتار به دي او چې اروم چې نه شاهراه قراقرم چې کوم ده هغه تاسو دوباره سرسبز کوئ او دوباره استعمال کوئ نو تا ته به تر ګوادر او کراچۍ پورې 2,500 کیلومتر ځای وي او د 2,500 کیلومتر کې رفتار هم زمیني وي د ډرایو وي د پاکستان به هم هغې نه استفاده کوي او ستاسو یو ډېر قابل اعتماد دوست پاکستان د باندې حق ده او جاپان سمندر د امریکې زیر اثر ده مشکلات وي درته که دا د هندوستان په ترڅ کې انډونیشیا ملایشي طرف ته آبډای ملاکا که دا لاره تاسو اختیاروئ نو دا هم که انډیا سره د تعلقات خراب کړو چې دوه جزونه د درېیم ته نشي سره بلیک میل کېږي به هر همیشه واحد محفوظه لاره ستا دپاره پاکستان تقریبا اووه ورځې موږ په مختلفو میټینګونو کې دا خپله خبره معاف کړله او بیا په اوومې ورځ باندې چې موږ واپس راتلو په بیجینګ کې دوی لیزان منسټر موږ سره میټینګ وکړي او موږ ته وویل چې ستاسو خبره موږ تسلیم کړله نو بیا د هغې ورځې په دې باندې کار روان شو اول خو دوی انټرنل کار روان و چې دا د چین د نورو علاقو په نسبت پسمانده علاقه وه د اروم چې علاقه نو بیا د نورو علاقو چې کوم سالانه آمدن و هغې یوه برخه یې دوی دپاره مقرره کړله او هغې ته ترقیان عمل کولو شروع کړل بیا یې ما ته دعوت راکړه دلته د پارټۍ په بنیاد راکړه خو په سم دغه کې نه وم نو بیا روم چې ته بوتلم او هغه ډیولپمنټس مونږ ته ښکاره کړل شي په دې ځای کې مونږ دا ډیولپمنټس روان شي بیا چې کله د روټ خبره میچور شوله او زرداري شاه حکومت کې هم او بیا د هغې نه بعد د مسلم لیګ حکومت کې هم ما خله په 2013 کې MOU ساین شوله او په 2014 کې کار پرې روان شو بیا دا روټ جګړه جوړه شوه نو هغه روټ ما ته باندې بیا 2015 کې مونږ بیا لاړو دې سره خبرې وکړې د حوالې سره هغې سوالات وو چې دا دهشتګردۍ لارې دي او دې کې خطرات دي او دا غیر محفوظ لارې دي وغیره وغیره سوالات دي هغه مونږ ټول ورته جوابونه ورکړل دوی مطمئن کړو چې دا ستاسو سوالات چې کوم چا یې راولي دا څنګه مسله ما ورته وویل خاندان ما ته تاسو که مندستان یې تاسو خو وایئ چې د دنیا د فساد او د اصلاح د صلاح او فساد مدار په معدې باندې ده نو بیا دا دهشتګردي خو په خامخا د غریبۍ د لاسه وي چې څوک پر دا خلک معاشي لحاظ سره خوشحال کړي نه وي نو تاسو به څنګه په علاقې کې امن راولوئ بهرحال دوی موږ ته قانع شوه بیا راغلو زموږ دلته په آل پارټیز کنفرنس وشو نواز شریف سره غوښته هغې کې خبره خلاصه شوه تاسو کومه ویل اوس خبره دا ده چې نن چې کوم سټیج باندې ولاړه ده اول خو دا خبره واضحه ده چې کوم ځای نوم سیپیک وي
هلته به د چاینا انوالومنټ ضروري وي د چاینا انوالومنټ نه بغیر او د هغې سرمایه کارۍ نه بغیر سیپیک تصور نشته چاینا پاکستان اکانومیک کاریډور نو نن صورتحال دا چې د تیرو حکومتو دوو یعنې پیپل پارټۍ او د مسلم لیګ او نن حکومت د هغې پرایورټیز مختلف دي او په دې کې هم ما چین سره خبرې کړې دي سفیران سره ما دوه ملاقاتونه شوي دي پرایورټیز مختلف دي د دې ګورنمنټ چین په دې خبره کړې ده چې پاکستان او پاکستان عوام هغه د میگا پروجیکټس متحمل نه دي نو موږ به راځو مایکرو او میډیم لیول ته او موږ دا نور چې کوم میگا لیول باندې پروجیکټ روان دي دا موږ فلحال معطل اوسو نو هغه ټولې معطل کارونه په هغې باندې چین خفه هم شو موږ پیسې ضایع کړلې دي موږ په تاسو سره 70 اربو ډالرو انویسټمنټ کړی ده او تاسو وایئ چې نه موږ په میډیم لیول باندې او په مایکرو لیول باندې راځو لکه دا هګۍ به پکې وي او چرګې به پکې او کټي به پکې او دا منصوبې وي نو دا شیونه بالکل دغه کړلې د خندا خبره ده چې زما د ملک وزیر اعظم وزي او چین ته وایي چې ته زما خریدار جوړ شو یعنې پاکستان داسې یو پیداواري قوت ده چې موږ به ما پیدا کوو او تا ته به درلېږو چین به راغه اخلي موږ نه شو ها آیټمز به څه شي ته به کوم آیټم ما ته رالیږې خو هغه یې مو سره طی کړی په اول میټینګ کې ورته $1 ارب مو ورکړي اکاونټ ورته متعین کړي نن دا د 2 کاله په راشو دي ما سره مال نشته چې دوی ته ورکړم دي تر اوسه پورې ما دې ته 3 کروڑ مال ورکړی ده 97 کروڑ زما دغسې بینک کې پرتې دي ما سره مال نشي دې ته ورکړم دا زموږ سوداګانې چین سره یې کوو او موږ برآمدي صلاحیت دغه شی نو بهرحال پاکستان ډېر زیات سفر شو یو په دې ګاونډي ملک بیا دومره انویسټمنټ بیا اعتماد یې ورله خراب کړي چې کله موږ کمزوري شولو چې امریکا هم موږ بلیک میل کوي اوس یورپ هم موږ بلیک میل کوي ورلډ بینک هم موږ بلیک میل کوي IMF هم موږ بلیک میل کوي دا اوس چې کوم FATF پکې راغی زموږ خپلې مرضۍ په موږ قانون سازیانې کوي او زموږ ازادي یې سلب کړي په داسې صورتحال کې بهرحال پاکستان خو د ټولو ده که غریبي راځي خو په هر سړي باندې به راځي په بازار کې که دکان دی په سملي کې ده هغه به هم په هغه پوزیشن کې که د پیپلي دکان ده که د جمعیت والا ده که PTI ده که هر څوک ده د کار مخ مې وشو که نه داسې خو نه چې په یو بازار کې به یو دکاندار چې کوم دوی به د ټولو پرچونو دوکانونه یو به ډېر موړی بل به بیخي غریبي داسې خو نه شي کېدای شي نو ملک سفر شو ډېر زیات سفر شو تاسو خپله سوچ وکړئ چې 1918 کې چې کله موږ اخرنی بجټ ورکاوه یعنې مسلم لیګ اخرنی بجټ ورکاوه په جون کې نو په هغه کال باندې دوی د سالانه چې کوم GDP ګروت شرح نمو شرح وه هغه یې 5.5% وایي نوي کال دپاره 6.5% هدف لوړ چې زموږ د نوي کال شرح نمو بس 6.5% چې نوی حکومت راغی تر بجټ نه مخکې 2 ملي بجټونه پاس شول هغې نه باوجود د بجټ راوست 1.9 دوی 9 وایي څوک 8 وایي چېرته 5.5 او چېرته 2 نه دي نه پوره کېږي او اوس چې د 2 بجټ راوست نو 0 نه هم لاندې راغلی 0.3 د ما خلک چاله نو اوس اکانمي دغه ځای ته لاړله حضرت چې نن FATF ما ته وایي چې زما په شرطونو باندې به ته قانون سازي شي ګوره چې تاسو خبره وکړئ په 1913 کې چې کله پیپلز پارټۍ نه حکومت منتقل کېده مسلم لیګ ته 2013 کې په 2013 کې پیپلز پارټۍ نه حکومت منتقل کېده نو موږ بلیک لیست کې وو بلیک لیست کې حکومت منتقل شو
نو دا قانون سازي د وخت په وخت مونږ راتلای شو په دغه پټه قانون سازي وکړه او نو مسلم لیگ بلک نشته پالیسیانه جوړ کړل مسلم لیگ په دور کې یو مونږ ګرې تر د ګرې مونږ ورک تر مونږ چې پی ټی آی ته حواله کوو نو مونږ په ورډ کې وځو هغه درته بیا مونږ لاړو ګرې ته او ګرې نو اکتوبر کې وایي چې تاسو بلیک تر نو اوس په قانون سازي کوي موږ قانون سازي څه شي زه سره یو مثال درکوم اقوام متحده یو قرارداد پاس او د هغه قرارداد تقاضا و چې هغه د فوراً په هغه باندې عمل درآمد وشي په 2 غنټو کې په 3 کې په 5 کې او په دغه دوران کې یو اداره یا ادارې یو فرد د هغه رکاوټ جوړېدل یا د هغه ناکامولو کوشش وکړه نو که عام کارکون 2.5 کروڑ جرمانه او که سربراهي لیول باندې افغانو لیول نو اپا 15 کروڑ پورې جرمانه او که وړوکه سره 15 کال خیر او که غاټو نه هوا 10 کال خیر دي یا اوس ته ماته وایي سبا قرارداد راوست چې کشمیر داسې نو زه په کوم کوم کراته وی چې ستاسو آئین دا دفعات د انساني حقوقو خلاف سبا د اسلامي حیثیت هم نه کولای شي په ختم نبوت پر باندې هم نه کولای شي په مسلمان سره هم نه کولای شي د انساني حقوقو خلاف زما خپل آئین حیثیت څه شو زما د قانون حیثیت څه شو الته به د دینو قرارداد وي دلته به د دینو قانون وي دومره زموږ ازادي په شا وتمبوله موږ واپس کولای شو انتهایی داسې روان دي چې زه چې تاسو خبره وکړله تر دې حده پورې چې زه صرف دا نه ده چې ما تاسو خبره واورېده دا هغه موضوع ده چې ما د دلچسپۍ موضوع ده دوی به ډېر کار کړی دی یو سړی په 1950 یو موضوع سره تعلق وي بیا هغې نه بعد چې چاینا روس جوړ مغربي روس هغه درې یو وایي پاکستان بحیره عرب بحیره عرب نه سعودي عرب سعودي عرب نه عرب دنیا ده بحیره احمر ده بحیره احمر مخکې افریقې دوم روټ واخان افغانستان ایران ترکی پیرسته دریم روټ منګولیا وسطی ایشیا او الته هلسنکی پورې فنلند درې روټ د مغرب باندې روان دي دا زموږ د پاکستان بیا خپل تقسیم دی چې دا مغربي ده او دا مشرقي ده خو په دې حواله سره یو ډېر لوی کار په دنیا کې انقلاب راوسته هغې نه ټولې دنیا فایده واخیسته ما غوندې دوست د چین چې وایي پاکستان او د چین دوستي تر بحرالکاهر نه جوړه ده تر همالیې نه اوچته ده او تر کبینه نه خوږه ده دا زموږ د اویاو کالو دوستي اول د اقتصادي دوستي باندې بدل شو او په څلورو کالو کې څه پتا شو څه ګناه صدا مونږ راکوي تر پیغه دې شنو هدا څوک چا باندې کړه دا غیم دي واره چا راوسه دا غیم دي واره او اجنډا د روسو خلکو مو فورته نه اهل نه لایک وایي خو نه اجنډا دا غدا اجنډا دا غدا چې دا سکول وخت ټول نه کوي وکړه په دغه څنګه روانه ده تاسو موږ یو موضوع ده یو جګړه ده یو موقف ده او تاسو چې اوس کوم دنیا باندې زماره هنوي په دې سره ان شاء الله